کیسه کوتره او مچۍ یو سړي او مچۍ ډېره سخته وږې وه. هغې غوښتل چې ځان دپاره د خوراک څه پیدا کړي. هغه د خوراک په تلاش کې د سیند په طرف روانه شوه. تیزې هواګانې راغلې چې مچۍ سیند ته ورګوزار کړه. مچۍ د مدد چغې شروع کړې. په نږدې ونه کې ناستې د یو کوترې پرې نظر شو چې مچۍ خو چغې وهي او اوبو ډوبه کړې ده. نو زر یې د ونې نه یو پاڼه په خپله مښوکه کې راماته کړه او د مچۍ په طرف لاړه او د مچۍ په خوا کې یې ورګوزار کړه. مچۍ په پاڼه باندې کېناسته او د اوبو نه رابهر شوه. مچۍ ډېره خوشحاله شوه او کوترې ته یې وویل چې ستا دا نیکي به هیڅکله بې ځایه نه ځي او ډېره شکریه یې ادا کړه. څو ورځې پس کوتره په ونه کې ښه په ارام سره ناسته وه او ویده وه چې د نږدې یو ښکاري پرې نظر شو. ښکاري غوښتل چې د کوترې ښکار وکړي، نو هغه د کوترې په طرف روان شو. نږدې د هغې مچۍ پرې نظر شو کومه چې کوترې د اوبو نه بچ کړې وه. مچۍ ته چې دا پته ولګېده چې ښکاري خو د کوترې ښکار کوي، نو زر د ښکاري په طرف روانه شوه. ښکاري چې څنګه په کوتره باندې ډز کولو، نو مچۍ ته یې چک ولګولو او د ښکاري نه کوتره بچ شوه. سبق: د دې کیسې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې نیکي هیڅکله بې ځایه نه ځي. ته چې چا سره نیکي وکړې، نو هغه به هم تا سره خامخا نیکي کوي. د دې کیسې نه موږ ته بل دا سبق هم میلاویږي چې د الله تعالی یو مخلوق هم کمزوری نه دی ګڼل پکار.